هغه به درس کو زړه مدرسه او هغې کې یو دم توت و په هغه توت کې لوډ سپیکر تړلی وې او په هغه زمانه کې په دې علاقو کې لوډ سپیکر نه و د شیخ القرآن یو شاګرد و عبدالصمد خان نوم یې د پلار فضل قدیم او زیو د هغه فضل قدیم نوم و الله دې وبخي او د عبدالصمد خان پلار و نو د عبدالصمد خان انجینیر و د زیدی و او د هغه ښځه او ډېره ښایسته ښځه او دینداره نو هغه به درس له راتله د ماشوم وم هغه وخت کې نو هغه شیخ القرآن له لوډ سپیکر جوړ کړی و نو هغه لوډ سپیکر په توت کې لګېدلی و او په هغه زمانه کې په درس کې صرف 3 ښځې به وې یو به زما والده وه چې په خپل کور په کوټه به ناسته وه یو زما یو ترور کې ده او یو به دغه د عبدالصمد خان ښځه وه چې هغه به د زیدې نه راتله او بره به په چت په کوټه باندې په کټ کې 3 واړه ناستې وې نو لوډ سپیکر یې جوړ کړی او شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي هغه له خو الله یو اواز ورکړی و روبي او دروند اواز یې روبي اواز یې او خصوصا چې کله درس به لږ اخر ته شو او شیخ القرآن به دا غوږونه سره شو دا سترګې به یې سرې شوې او خاصم ښایسته سړی و او دا درس به یې کو نو دې غر به د اواز را تنبو راسي ګړنګار به یې کو نو د یوې خوا کې کلی و په هغې کې یو ملا تقریر کو نو خلکو ته یې وي ګورئ که په پنجبیل تېرېږئ غوږونو کې ګوتې وربوچې کو د هغه اواز واورئ ګینې ګنهګار به شئ نو دلته دا میله لګي منډای ورته موږ وایو ثوابای نو دې ته به خلکو څاروي راوستل چا به غوان راوستل چا به چرګان څوک به څوکانه راتلل د هغه خوا کې کلي یو کس را روانو شیخ غوندې و دې منډای ته نو چې اواز د لوډ سپیکر تر غوږه شه نو غوږو کې ګوتې ورکړې دغسې ګوتې ورکړې وې را روانو نو په پنجبیل تېر شه لاړ چې منډای ته لاړ واپس لاړ کلي ته دغه مولوي صاحب ته وې چې ما خو نن ډېر لوی جرم کړی هغه ورته وې څه وې زه په دې لنډه لار تلم منډای ته نو ما غوږونو کې کلکې ګوتې ورکړې وې خو د هغه اواز دومره تېز و چې زه بیا هم زما غوږونو ته هغه اواز راته نو د دې به کفاره صحیح نو مولوي صاحب ورته وي وی دا یو چرګ راله او توبه وباسه بیا په هغه لاره مه ځه چې منډای ته ځې په زیده راتاویږه نو هغه ورته وي ښه بیا به نه ځم نو غوږ کې ګوتې ورکړي چې اواز وانورمه